أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. دی آیت مبارکه کې مخکې آیت مبارکه کې د رسول د اطاعت نکول او خپل فیصله د الله او د رسول له قانون نه علاوه په بل قانون باندې پکولو کې زجر او توبیخ وکړل شو. نو دې آیت مبارکه کې وس ترغیب ورکړي او د دې غلطۍ کولو نه پس د هغې د نقصان د ختمولو دپاره آداب بیانوي. فرمایي وما ارسلنا من رسول ندی لېږلي مونږه رسولان الا مگر لیطاع د دې دپاره چې د دوی تابعداري وکړلی شي بإذن الله او حکم د الله تعالی سره. د پیغمبرانو د لېږلو مقصد دغه دی چې د دغه پیغمبر تابعداري وکړلی شي. دا د الله تعالی حکم دی او دغه تابعداري د پیغمبر دا په اصل کې د الله تعالی تابعداري ده.